جی بالکل د ملک نورو برخو په شان دی په کورمه کې هم چې کوم انتخابي هلې ځلې دي هغه روانې دي بلکې اخري مرحلو کې دي نن هم موږ سره د یو آزاد امیدوار عمران سونامي دلته موجود ده هغه نه به تپوس کوو چې د هغه انتخابي چې کوم کمپین ده یا هلې ځلې دي هغه څنګه روانې دي. ډیره زیاته مننه عمران بای د وخت راکولو که اوریدونکو سره دا شریک کړئ چې د تاسو کمپین څنګه روان ده کوم ځای کې ده کوم مرحلو ته ورسېدو. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زه عمران سونامي د پاکستان تحریک انصاف نامزد امیدوار PK 95. الحمدلله د مو کمپین خو آلریډي خان صاحب کور ته رسولی دی. د خان صاحب کوم میسیج دی هر کور ته رسیدلی دی. زه کوم کلي ته یا لاړ شم هر کلي کې مو ته هر څومره د مو مشران دي هغه مو ته صرف یو کشران وي مشران وي هغه مو ته صرف دا ذکر کوي چې ته کمپین شوی دی ته د مو کلو ته مه راسه ته خپل کښېنه په ارام باندې. الحمدلله د مو د عمران خان څه کوم میشن دی د عمران خان کوم منشور دی هغه کور ته رسېدلی دی. انشاءالله چې د مو کمپین 90% اوسه پورې کمپلیټ دی په PK 95 کې. عمران بھائی دا ته وایي چې اکثر ګیله راځي چې تاسو ته په کمپین کې مشکلات دي که په دې حوالې سره راته وایي چې تاسو کمپین سموت روان ده که نه څه مشکلات شته؟ مشکلات مو ته دا دي مو څومره پورې کوشش وکړو د ډیرو کسانو د اوازونو نه هم مو ته پاته ولګېده ویلې څه آلریډي څه چاته ټلیفون شوی دی تر اوسه پورې د مو څه کوم د مو دویم امیدوار دی هغه یو سافټویر راوړی دی هغه د مو مشرانو ته ټلیفون کوي د مو PTI څومره ټایګرز دي څومره عہدیداران دي هغو ته ټلیفون کوي سره تاسو به د PTI کمپین نه چلاوئ تاسو به سدی پلانکی یو امیدوار ښیي هغه سره تاسو هغه به سپورټ کوئ او دا د سټیټ پالیسي دی. نو زه سټیټ ته دا یم څه کسه دا اداري بلیک میلینګ دی دا ادارې د مو دي او مو خپله محب وطن یو پاک پوج د مو دی ټول نه پیله ناره مو پاک پوج لګولی دی ادارې اوس یا مو قدر کوو بیا هم مخکې هم کړی دی انشاءالله بیا به هم د ادارو قدر کوو دا رکاوټې دي مو ته دې کې زه د کوم د مو د کورمي هغه دی کمانډینټ دی برګیډیر دی څومره ذمهدارین ادارې څومره دي ذمهدار ادارې دي هغو ته زه دا ریکویسټ کوم څه پلیز د دې روکتام وکړئ د مو ادارې بدمولو کوشش کوي که دا ادارو کې نه یا څوک وي یا دا سافټویر کوم جوړ شوی نو دا د فوراً د دې روکتام وکړي ویلې څه جمهوریت ته جمهوریت کې الیکشن هر چا ته ازادي دی څه الیکشن د وکړي او عوام کوم کس منتخب کو هغه انشاءالله جیت کیږي هغه که زه منتخب کړم عوام په ما باندې اعتماد وي ما به منتخب کوي او که په بل چا باندې اعتماد وي بل څوک به منتخب کیږي. عمران بھائی څه مودې مخکې په کورمه کې حالات سازګار نه وو سکیورټي حالات ټیک نه وو موجوده وخت کې یا اړ طریقه پورې تاسو څه ګڼئ چې سکیورټي امن او امان ټیک ته وضع ټیک ته؟ الحمدلله په کورمه کې دوره امن دی هغه د مو په صوبې کې نور ځایونو کې دونه امن نشته. زه الحمدلله په کورمه کې د اهل تشخیص کوم علاقه د هغه کې مو ګرځېدم د مو اهل سنت په هر علاقې هر کلي ته زه لاړم انتهایی زیات مینه محبت مو ته راکړو انتهایی هر ځای کې امن بحال دی او زه دا لاس کې یم چې څوک یا د مو د امن د خرابېدلو کوشش کوي الله دې ذلیل رسوا کړي. مو ټول شیعه سني څه دی که نه موږ یو کورمېوال یو مو یو وروڼه یو او که څوک یا د مو د ښکلي کورمه خرابولو کوشش کوي الله ته هدایت نصیب کړي الله دې ذلیل رسوا کړي. عمران بھائی دا ته وایي چې کورمه کوم دا یخ ضلعو کې راځي آیا تاسو څه ګڼئ چې ممکنه ده واورې شروع دي خلک به ټرن آوټ به وشي واورو د وجې بارانونو د وجې یخ د وجې؟ انشاءالله د عوام دوره جذبه دی عوام تنګ شوی دی عوام ډیر زیات مشکلاتونو کې دی عوام دوره جذبه دی زه اول خو څه دی واوره شته نه څه چند دوې درې علاقې دي هغو کې به هم انشاءالله ټرن آوټ انتهایی زیات وي د عوام یو جذبه دی ویلې څه هر علاقې ته لاړ یم په دې ساړه کې په دې واورې کې عوام څه دی راوځي او خپله جذبه ادا کوي او انشاءالله په 8 تاریخ به دا ټول عوام راوځي او انشاءالله PTI ته به ووټ ورکوي او انشاءالله جیت به د مو وي. اخري پوښتنه لرم آزادو امیدوارانو ته ټلیفونونه کیږي چې تاسو د خبردار شئ څه پوزیشن مله کینې که نه کلکه به ولاړ؟ پرون هم تاسو ته که پاته وي د مو یو د دې علاقې مشر او ډاکټر صاحب څه کوم ډاکټر قادر هغه سره څه کوم ظلم زیاتی وشو د هغه زه برپور مزاحمت کوم پول PTI مو مزاحمت کوو ویلې څه جمهوریت کې هر سړي ته خپل حق حاصل دی او مو دغه مزاحمت کوو
او دویمه که د ما حوالې سره دا خبره وي د چا په ذهن کې وي چې یاره دی د یو زه پریشرایز کم یا به کښېنم یا به ټلیفون ورته وکړم نو دا د سوچونو نه وباسي ما د قرآن حلف هم خستی رسي انشاءالله همیشه دپاره به د سیاست شروعات مې یا د خان صاحب نه شوي دي او ختمیږي بیا په خان صاحب انشاءالله در اخري دمه پورې به خان صاحب سره ولاړم او دا سوچ یا نشي کېدی چې زه چا دپاره کښېنم دلته کوم څه پیغام لري ته خپل ووټر سپورټر ته دویم زه آلریډي څه دی سپیشلی څه کوم د مو د الیکشن عمله دی پریزایډینګ شو یا د مو نور سور عمله دی هغه ته زه دا یم څه د مو ته یو کورمیوالي یو خلک یو د چا دپاره هم استعمالوي که د ما دپاره هم استعمالوي که د ما کوم سپورټر وي د خان صاحب سپورټر هغه کې موجود وي یا ما دپاره یا کار مه کوئ څه کوم حق وي سچ وي هغه سره ودرېږئ مو د یو کورمې خلک یو سبا به یو بل سره آمنه سامنه کېږي او دویم دا څه کوم مثال کے طور پہ کوم داسې سټیشنز دي چې هغو کې ما سره څه ظلم زیاتی وشو بیا به د ما او د پریزایډینګ څه کوم دی پرسنلي معاملات ویلي صاحب بیا ما سره پرسنل شوی زه ریکویسټ ورته کوم څه ما دپاره څه کوه ما د بل دپاره کوه څه تا ته یو هغه میلاو شوی ډیوټي میلاو شوی د هغه حق سچ څه ودرېږه او په خپله ډیوټي ادا کړه ډېره زیاته مننه مهرباني شکریه